د 90 سیکنډ سره زم همیرا او د نن ورځې مهم خبرونه د بلوچستان علاقو کې سکیورټي فورسز انټيليجنس بیسډ اپریشن تر سره کړی چې پکې 13 مبینه بھارتی حمایت یافته ترهګر وژلي دي. اپریشن دوران د ډزو تبادله کې 2 سکیورټي اهلکاران هم ژوبل شوي. سرخار پیښور کې یو ځل بیا د خوراک سکاک سیزونو نرخونو کې زیاتې راغلي. پنجاب نه 2 ورځو د وړو سپلای بندیدو لوجې په پیښور شمول ټول پښتونخوا کې د وړو بحران روان دي چې لوجې عوام سخت مشکلاتو سره مخ دي. پاکستان نرسنګ اینڈ میډ وایفری کونسل په ټول ملک کې 18 نرسنګ کالجونه جعلي ګرځولي. پکې 2 خیبر پښتونخوا کې هم شامل دي او واضح کړی دی چې د ادارونو اخیستل شوي ډیګریانې په یو صورت هم نه منل کیږي. انسداد دهشتګردي عدالت د 9 مئی 11 مقدماتو سماعت د اکتوبر 15 نیټې ته ملتوي کړي او راتلونکي نیټه به ټولو مقدمو کې فرد جرم لګول کیږي. پاکستان فارماسوټیکل یعنی دوايانو کمپنو لویه کامیابی ترلاسه کړې ده. تفصیلاتو تر مخه پاکستان 8 فارما کمپنو عالمي ادارې صحت بین الاقوامی انسپیکشن سکیم او د برطانیې کمپنۍ سندونه ترلاسه کړي دي او لوجې په عالمي باور هم مضبوط شوی دی. طالبانو حکومت په افغانستان کې د انټرنیټ په ټول ملک کې د بندیز خبرونو تردید کړی دی. دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پښتونخوا سره اوسئ.